الرحیم ګرانو قدرمندو السلام علیکم. زه یم ستاسو کوربه فواد رودباری د یو نوي پروګرام سره ستاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم. ګرانو قدرمندو څنګه تاسو ته پته ده موږ تاسو ته د سیاحت په حوالې سره مختلف ځایونو ته موضوع مختلف پروګرام تاسو ته ښیو. نن چې زه کوم ځای ته راغلی یم دا لوئر دیر دی لړم ټاپ چې کوم یادېږي هلته ولاړ یم. د غرونو چې کوم ښایست دی کومه واوره چې کېږي ماشاءالله د دې کال چې د موسم دا دویمه کومه واوره ده ډېره ښایسته واوره شوې ده تقریبا فوټ دوه فوټه ځای په ځای باندې شوې ده. په کوم ځای باندې چې سوری دی په هغه ځای کې ډېره زیاته پرته ده. زما شاته که تاسو وګورئ دلته واوره پرته ده دغه طرف ته واوره پرته ده هر طرف ته واورې پرتې دي. ګرانو قدرمندو زموږ سره اوسئ چې کوم سیاح راغلي کوم ملګري راغلي د هغوی سره به خبرې کوو. بند کړه لوبې کولې او په واورو کې لوبې وکړئ ونېدل لړم را راغلي او تاسو هم راشئ ډېر خوند دی دلته او ډېره زیاته یخني ده. تاسو ټول راشئ ټول خپل بچي راولئ. لړم ټاپ ته دا ځای چې ډېر زیات مشهور ځای دی ډېر لرې لرې ځایونه چې دی دې ځای کې د خلک چکر له راځي. خو حالانکې په دې ځای کې چې دی نه د ګاډو لپاره سو پارکینګ شته چې ګاډي پکې په ښه طریقه باندې پارکینګ وکړي. بل دا دی د دې ځای کې چې کوم دا روډ دی دا ډېر بې انتها انیل ټایپ چې ورته مونږ ووایو هغه ټایپ والې تقریبا په دې باندې به څلور پنځه حکومتونه تېر شو دې علاقې له څوک توجه نه ورکوي. نو د دې د وجې نه د روډونو او د پارکینګ د وجې نه چې دی نو دې ځایونو ته خلک لږ کمتر خلک چې دی هغه راځي. نو زمونږ د متعلقه ګورنمنټ نه دا خواست یا فیل دی چې دې علاقې له هم لږ توجه ورکړي او د دې ځای دا سسٹم چې دا لږ برابر کړي. میں یہاں قریبی علاقے بٹھیلا سے آیا ہوں اور یہ یہاں وزٹ کرنا آیا ہوں کیونکہ یہاں بہت خوبصورتی ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے. کافی سارے سیاح آتے ہیں یہاں پہ وزٹ کرنے ہیں اور لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا. یہاں پہ ٹریفک کافی بلاک ہوتی ہے اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کافی ساری ٹریفک بلاک ہے. روڈ کی حالت بہت خستہ ہے یہاں پر. میری گزارش ہے حکومت سے کہ اس علاقے پہ توجہ دے اور یہاں یہ جو مسئلہ ہے سب سے بڑا ٹریفک کا اور روڈ کا یہ ٹھیک کریں.